اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا اختر را روان دی. په اختر کې یو طرف ته د قربانۍ یو برکتی عمل وي او بل طرف ته د زنانو او د نارینو په مختلفو کورونو کې او په مختلفو فنکشنز کې د یو ځای کېدو چانسز وي. چونکې زمونږ ټول توجه په دې ده چې کومه رکاوټ د جنت په لار کې مونږ ته جوړیږي چې هغه رکاوټ وپیژنو او بیا هټاو کو. ځکه مونږ ته زمونږ رب په صورت نساء کې ویلي چې ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که تاسو د هغې غټو غټو نه ځان بچ کړل نو نکفر عنکم سیئاتکم واړه واړه درته مونږ معاف کوو وندخلکم مدخلا کریما او مونږ به تاسو په عزت سره جنت ته بوزو. نو عزت ته په پروتوکول سره د جنت نه د محرومه کېدو ټولې لارې معلومې کا، هغې ته کبایر وي او هغې باندې قابو مو کنه. ځکه جنت ته تلل ډېره غټه کامیابي ده او د جنت نه محرومه کېدل ډېر غټ تاوان دی. نو د دې تاوان نه د ځان بچ کېدو دپاره چې مونږ کتل نو د حدیثو او د قرآن په رڼا کې یو عملدار راغی چې که زنانه د پردې اهتمام نه کوي نو بې پردې زنانه الله ته ډېره بده لګي او بې پردې زنانه د بې پردګۍ د وجې نه د جنت د لوی نعمت نه محرومه کېږي. د زنانو دپاره قیمتي اعمال ډېر شی دي خو د بې پردګۍ په وجه باندې د هغې قیمتي اعمالو نه محرومه شي. چونکې په ټاپ شیطان روان دی، د شیطان نماینده یهودي دی، د شیطان بې حیایي او بې پردګي خوښوي. د دې وجې نه زمونږ په نیکه آدم علیه السلام او د هغه په ټبر په هوا به باندې ړومبنۍ حمله چې هغه کړې وه د دې کړې وه چې کپړې ترې وباسي. نو کپړې ایستل یا د کپړو نری کېدل یا د کپړو داسې سټایل جوړول چې پای کې د پردې په ځای بې پردګي ټپکاویږي، دا د شیطان په حربو کې یو حربه ده او شیطان براه راست نه راځي، هغه د یهودو په ترو دا کوي. د دې وجې نه د یهودي نظام ټول زور په دې دی چې زنانه بې پردې کړي او د بې پردګۍ غټ نقصان به دی چې جنت ته به سړی نه ځي. نو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ویلي دي هغې ته چې وګورې نو غونې به د باندې زیږ زیږ شي. وایي دوه ګروهه دي چې لا ما نه دي لیدلي وروستو را روان دي. دا یې ما تا ته وی مونږ وروستو یو که نه تقریبا 1400-1500 سال تیر شو او هغه دوه ګروهه پیژنه. پای کې ډومبنۍ څه وایي قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. یو ډله هغه ده چې هغې په لاس کې د غوا د لکو په شانتې لختي، ته ورته کوړې نن سبا ویلی شي، په هغې باندې یو سړی را ایسار کړی وخي. ته چې په پنجاب کې د صلاح الدین وخلو ته وګورې، زمونږ کومو ملګرو کومو مسلمانانو چې واخه په کیپي کې د طاهر تحکالی هغې وخلو ته وګورې
یا یو څو ورځې مخکې کم صحافي چې خپل ویډیو جاری کړی دا چا غوا کړی او د هغه ډبولو ته وګورئ نو دا قوم به در یاد شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو قوم داسې دی چې په لاس کې به یې لوړي او خلق به پې وخي، او دویم قوم هغه زنانه دي. نو خپلو زنانو ته اوس ګوره او د الفاظ د رسول الله ته ګوره، ونساء کاسیات عاریات، هغه ښځې چې هغوی به کپړې اغوستي بیا به هم بربنډي. د حدیثو د الفاظ ته ګورې او په خپلو کوڅو کې ګرځېدونکو زنانو د هغو سره ماشومانو جینکو ته ګورې نو په هره کپړه کې ښکاري. دې وجې نه د کمیس انتخاب یې داسې کړی چې هغه دومره نری چې په هغې کې دننه د هغې ماشومې سرمن ښکاري. او بیا که ته ورته ووایې چې دا ولې نو هغه وایي به وړوکي ده، یا وایي دا دوکاندار دی خدای میرات کړي نو دا ول هغه راکړي، او یا به تا ته دا بانه کوي چې دا جینۍ جاړي نو وایي چې ما ته دا راواغوسته وه. نو د دې وجې نه اکثرو زنانو په فنکشنز کې په ودونو کې خصوصا په شادي حال کې ردې پته لګي داسې جامې اغوستي چې په هغې کې جامې یې او جامې نه وي. نو د حدیث دا مفهوم به دې په سمجھ کې راشي چې کاسیات عاریات دا دي، جامې اغوستي دي خو جامې کې لستوڼی نشته نو مټې ټولې ښکاري، د هغې غاړه دومره ارته ده چې سینې ټولې ښکاري، د هغې هغه تکنس هغه پلنوالی هغه غټوالی دوره نری دی چې پای کې دننه ویښتم کاري او سرمن پکې هم ښکاري. او چې کله د هغې دغې ته وګورې نو ممیلات مایلات، دی خلق ځان ته دغه کوي متوجه کوي چې په لارې ځي نو داسې شوخ لباس داسې شوخ کالی لکه پنجې پیکړه چې د هغې شړنګ نه د خلقو فکر دی ته شي، یا داسې لپسټک او یا داسې میک اپ چې په هغې باندې ټول خلق هغې ته مایله شي او دا خلقو ته مایله شي. دا قسم له صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظو کې چې ګورې او بیا موجوده حالت ته ګورې او بیا د هغې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د هغې سزا ته ګورې نو وایي چې خدای پاکه د څوره غټ نعمت نه په څوره معمولي اچیومنټ باندې یوه زنانه ده د هغې نری لوپټه ده او بله زنانه ده د هغې غټ صادر دی، نو د نری لوپټې والا جنت بیلو د غټ صادر والا جنت وګټو. نو په دنیا کې چې ورته ګورې صرف خلق به پوسې شونډې بوسوي چې دام لا بني آدم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هغه جزا یا سزا چې وایي لا یدخلن الجنته، دا دواړه ګروپه به جنت ته داخل نشي، ولا یجدن ریحها، جنت ته داخلېده خو څه کوي خو د هغې خوشبویي به مو نه مومي. د جنت خوشبویي وایي چې د 70 سال د فاصلې نشته، خو په دې د جنت خوشبویي حرامي، د څومره غټ نعمت نه محرومه شوه. دا زنانه چې د الله په نزد دومره قیمتي وه چې الله په ټول قرآن کې ردې نوم نه دی اغستی. چرته چې د زنانه ذکر راغلی نو وامرأة فلان وامرأة فلان وابنة فلان، د پلانی لور د پلانی ښځی ویلی دي، ما سوا د مریم بینا د زنانه نوم نشته په قرآن کې. نو چې الله تعالی د نوم پرده کوي نو چې د دې زنانه د ویښته به څوره پرده او د دې د سرمن او د لاس به څوره پرده او کمې زنانو چې د پردې خوند اغستی دی هغه د بې پردګۍ نه څومره یریږي او څومره خفه کیږي. دا یو مثال د کینیډا د هغې ډمې دی چې زمونږ یو ملګری کرنل ناصر چې هغه کرنل ریټایرډ دی او وجیح شکل ولا خدای ورکړی و، کله چې هغه یو کلب ته لاړه او یو زنانه ګډېده او هغه په نیکټ ته ورته ویلی شي چې په عریان لباس کې وه او د هغې خاوند هغې ته ډرم بجاوه او مخامخ عربو او انډین یا پاکستانیان مسلمانان ناستو چې د شرابو نه مخمور وو او هغې د هغې نه مزې اخیستې. کرنل صاحب په خپل وجیح شکل کې چې کله هغې ته ووایي چې د الله نه ویرېږئ دا تاسو کم بې حیایۍ مجلس ارینج کړی دی، نو هغه ډراوزي کسان چې د شرابو په نشه کې نیم غنودګۍ په حالت کې وه پې دوره پوه نه شو، خو میډم چې وه زنانه کومه چې په عریان لباس کې وه نو هغه د سټیج نظر را کوزه شوه او کرنل صاحب ته وی یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے، میں سمجھ گئی، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. هغه ورته وی محترمې په پرده شه، نو هلته څه نه و نو د هوټل هغه پردې چې کومې ځوړندې وې په هغې ځان پټ کړه. وی زما توبه ده، وی شریعت څه وایي موږ ته $500 پر نایټ د دې ډانس میلاویږي. هغه وی چې د شریعت تا ته دا وایي چې ته به مزدوري نه کوې، خاوند به دې مزدوري کوي، ما خاوند دې ډرم بجاوئ
وی بس ټیک د زما توبه ده، پاک لباس واغوس، ساتر لباس اپناو کو او لاړ خپل کور ته. خاون ته وی تر اوسه ما ګټلې، اوس به ته ګټې. خاونې په کینیډا کې مزدوري شروع کړه او آمدنی د $500 نه $40 تراله پر ډے، $40 پر ډے. د دې وجې نه ګاډی خرڅ کو، کور خرڅ کو، او په خپل کور کې ناسته ده او پرده کوي. خو یو ورځ په ترانسپورټ کې په گاډي کې زی او لاسې برا او کونډه اکثر په یورپ کې گاډي داسې چې په ولاړې پکې خلق زی کونډه نیولې ده نو د لاس ته 1/4 حصہ 1/4 of 4 arm د ښکاره شو. نو کرنل صاحب ته ټلیفون وکړو چې زه چېرته جهنم ته لاړه نشم. وی ولې؟ وی ما لاس پورته کړی نو زما د لاس 4 حصہ ښکاره شوې وه. هغه وی مخکې ډمه وه، اوس د الله ولی شوه، اوس دومره خفه کېږي ټوله بربنډه ونه نه یېرېده، اوس یو لاس لغونتې ښکاره شو نه ویرېده. دا ولې؟ هغې د پردې خوند اخیستی و. نو کم خلق چې په پرده کې یاد شي عادت شي هغې له په بې پردګۍ پورې خندا ورځي. نو د جنت په لار کې د ټولو نه غټ کا حائل رکاوټ خصوصا د زنانو د پاره بې پردګي ده. او دا زمونږ لویه بدقسمتي ده چې زنانه خصوصا پښتنې زنانه چې هغه وی هغه شاعر وی ما خو وی چې زه به د پنجاب زنانو ته لوپټه پسروم، خو دلته راته پښتنې بې لوپټې شوې. نو هغه زنانه چې هغه چېرته ملایا ته تلي، یا هغه زنانه چې چېرته کراچۍ ته تلي، یا هغه زنانه چې هغه شادي حال ته تلي، د هغې لباس ته د حیا نه کتی نه شي. او اکثر د مذهبي کورونو زنانه یي. نو دا شیطان په دې کې په دې لحاظ سره لارو کې خو دا خبره ځان ته را یاده کی لا یجدن لا يدخلن الجنه، جنت ته داخلېږئ نه نو، ولا یجدن ریحها، او د جنت خوشبوی نه باندې حرام ده. نو چې سړی د جنت د خوشبوی نه پې محرومه کېږي نو ولې به دا کار کوي؟ وی دا زنانه چې پرده کوي نو دی به دا ګزاره خپله څنګه کوي؟ نو الله تعالی ورته په صورت احزاب کې چل ښیي چې تاسو ګوره کور کینئ او په کور کې ستاسو کم پروټوکول چې دی کومه ډیوټي چې ده هغه درته مونږ ښیو هغه کوئ که نه؟ وی هغه څه دي؟ وی هغه دا دي چې تاسو په دې کور کې کینئ نو هلته کې به څه کوئ؟ واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن، کم آیاتونه او کم احادیث چې ستاسو په کورونو کې بیانېږي په هغې مذاکره کوئ که نه؟ من آیات الله والحکمه. نو په کومو کورونو کې چې د قرآن درسي، په کومو کورونو کې چې د احادیثو ډسکشني، په کومو کورونو کې چې تبلیغي اجلاسونه وي، په کومو کورونو کې چې د قرآن د درس اهتمامي، هغه به مشغوله. الله ورته وایي واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. د آیاتونه د الله قرآن والحکمه احادیث. وی سبکو وی وقرنا فی بیوتکن، په خپلو کورونو کې کینئ. بار ته مه راوځئ بن ټن کر چې بار ته کمې ښځې راوځي دا د جاهلیت نمایندګي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زنانو ته کم پروټوکول ښوولی وی ته چې مونځ کې که نه نو ستا مونځ د کمرې په ګوټ کې ډېر بهتر دی د کمرې د منځ نه، په کمره کې ډېر بهتر دی د برنډې نه، په برنډه کې ډېر بهتر دی د غولي نه، په غولي کې ډېر بهتر دی د محلې د جومات نه، په محلې په جومات کې ډېر بهتر دی زما د جومات نه. رسول الله وی مسجدي، ته چې مسجد نبوي ته راځې ابې پردې کېږي، زما ته خوښی چې په پرده باندې په خپل جومات په خپل کور کې مونځ کوه. نو چې د مانځه دپاره یې بار ته ولې اجازت نه ورکوي نو چې د عام شاپینګ دپاره به ولې څنګه اجازت ورکوي؟ بیا قیمتي ښځو ته وایي ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. که د خدای نه یریږئ که نه نو چې کله د چا سره سوال ځواب کوئ نو یو خو د پردې نه اخوا سوال ځواب کوئ، یو الفاظ او لهجه داسې مه استعمالوئ چې هغه څوک چې مرضي فیطمع الذي فی قلبه مرض، چېرې دننه په کور کې کومه ټایپ ښځه ده. الله ته چې کومې ښځې خوږې دي، رسول الله ته چې کومې ښځې خوږې دي، د هغې صفت څه دی؟ د هغې صفت دا دی چې دا به یا لوري، دا د الله رحمت دی، دا به یا ښځی، دا د کور عظمت او د کور رونق دی، او دا به یا موري، نو د دې د خپو د لاندې جنت دی. جبکې یورپ ته چې کومه ښځه خوږه ده هغه نه مور هغه ته خوږه ده، نه ورته پاک دامنه بیبي خوږه ده، نه ورته لور خوږه ده. ځکه په یورپین سوسایټي کې هغه په دې ټاپک باس نه کوي، د هغې ټول باس په ډارلنګ ګرل فرینډ
په دې باندې دی. نو چونکې هغه د ګرل فرینډ قایل دي، نو چې کله ستا دا رویه شي نو گویا کې دا قیمتي ذرایع چې ستا دي، دا قیمتي سټیجونه چې دي چې د لور نه شروع شو، نمبر 1 ورپسې ټبر شوه ځکه چې واده وشو، نمبر 2 نمبر 3 بچي وشو نو دا اوس مور شوه، او چې مور شوه نو دا ټاپ ته ورسېده، نو دا بیا دومره قیمتي شوه چې د دې د خپو د لاندې اوس جنت شو، د خپو د لاندې جنت شو. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویلو چې ګوره په دنیا کې چې څومره سامان دی د ټولو نه بهترین سامان نیکه بیبي ده. دې وجې نه یو حدیث دی، الدنیا کلها متاع، دنیا ټول د استعمال یو شی دی، وخیر متاعها مرأة صالحه، وخیر متاعها مرأة صالحه، او بهترین متاع بهترین د استعمال شی هغه ښځه نیکه ده. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د استعمال په سیزونو کې پټاپ بهترین یخی ده، او د دې ښځې صفت پسې دا یو څو صفتونه دي چې په دې پیسې نه لګي، خو که فرض که زنانه دا په ځان کې کی نو زنانو ته د جنت حصول ډیر آسان دی. ګوره د جنت په لار کې رکاوټ سو هغه حدیثو چې کاسیات عاریات ممیلات مایلات، سلور دیدار دې نه ځانو ساته، جامې اغوستي پاغه جامو کې دن بربندای، او ټول کوشش دی چې خلق ځان ته متوجه کی، او په خپل پردو نامحرمانو ته متوجه کیږي. دا سلور صفاتونه نیگیټیو دي، او دا نیگیټیو صفاتونه دا دوزخ ته بیایي. وی پازیټیو صفاتونه راته وخایا کنه چې کومې جنت ته بیایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان المرأة اذا صلت خمسها، کله چې دا ښځه پنځه منځونه کوي، پنځه منځونه څه ګران کار دی، په کور کې ټول ورځ سړی ناستی او د سهار منځ مو کې ماسپښین مو کې ماښام ماستونو کې دا شرط پوره کول خو دومره ګران کار نه دی. دویمه ته څه وایي وسامت شهرها، او دا د دې خپلې میاشتې روجې ونیسي، نو په ټول کال کې یو پیره یو میاشت راځي رمضان هغه ونیسي. درېیمه ته څه وایي وحسنت فرجها، او د خپل شرمګاه حفاظت وکړي، سترګې بې حیا نه، نو چې کوم خلق د سترګو حفاظت کوي نو اتوماتیکلی د هغو د شرمګاه حفاظت کیږي. نو سترګې به الو بې حیا نه چې دا د مخ پرده کوي، سترګې به الو بې حیا نه چې دا نامحرم ته نه ګوري. نو د بې حیایۍ نه د ځان بچ کولو دپاره ستر راغی. نو هغه وایي چې تاسو خپل زینت پټ کړئ، نو خپل زینت پټ کولو کې مخ راځي، نو دا د مخ د چهرې پرده کوي. وحسنت فرجها، نو ورپسې وایي واطاعت بعلها، د خپل خاون اطاعت کوي. نو سلور پازیټیو شو، هلته سلور نیگیټیو. ګوره نیگیټیو یاد کا، کاسیات عاریات ممیلات مایلات، دا به انشاءالله نه کوو، او دا سلور به کوو. صلت څه چل کوي، صلت خمسها، پنځه منځونه به کوي. سامت شهرها، په میاشتې روژې به نیسي. وحسنت فرجها، د خپل عزت حفاظت به کوي، د شرمګاه حفاظت به کوي. واطاعت بعلها، د خپل خاون خبره به مني. دا سلور شو، نو څه چل به وشي دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، د کم دروازه ر جنت چې ننوځي الله وي په دې کې تزا تا ته ما هغې باندې ما د جنت دروازې بند کړې، په هغې باندې ما د جنت بوی حرام کو، او په تا باندې ما د جنت ټولې دروازې کولاو کړې. نو زنانو دپاره جنت ته تلل ډېر آسان دي، او زنانه چې دا سلور شرطونه پوره کړي، مونځ کوي، روجې نیسي، د خپل شرمګاه حفاظت کوي، او خپل خاوند ته رضایي، د خپل خاوند خبره مني. دا سلور خبرې چې کله دی وکړي نو د جنت ټولې دروازې ورته کولاو دي، او په کومه دروازه باندې چې دا ننوځي دا تلی شي. د دې زنانه دوه صفتونه یې کړي، ودود ولود، هغه ښځه چې د خپل خاوند سره مینه کوي، او هغه ښځه چې ښځوالی کوي او خدای وله بچي ورکړي او بچي راوړي. چې بچی راوړي نو دا مور شوه، او چې کله مینه کوي نو دا په حقیقت کې ښځه شوه. او بل حدیث کې ردی صفتونه چې بیا کوي ناغم سلور دي. اتقت ربها، د خپل رب نه یریږي، نمونځ به کوي. وحفظت فرجها، د خپل شرمګاه حفاظت به کوي. دو شو. نو دریم واطاعت زوجها، او د خپل خاون اطاعت به کوي. نو په دې حدیث کې ورته وایي فتح لها ثمانیه ابواب الجنه، دې ته به خدای پاک د جنت اتواړه دروازې کولاو کی.
قیل لها دیته به ویلی شي ادخلی من حیث شئت، د کم ځاینا چې ننوځې په هغې ننوځه. نو زنانه څه خرابې کړې؟ وی زنانه دې خرابې کړې چې د دې سره دا غم دی چې نکریزه به وړو، د دې سره دا غم دی چې شمې به وړو، د دې سره دا غم دی چې په کویدن کې په واده کې به ټیپ ته ګډیږو. د ټیپ په ګډېدو د مهندۍ یا د نکریزې په وړو یا د شمې په بلیدو یا په خپل وجود باندې د مشکو لګولو او د هغې نه چې بوی یا د پیکړې نه شړنګ د پنځیب نه ایستل، دا ټول سیزونه دا تباه کوي. نو که دا خپلو مشرانو ته وګوري نو د هغې ټول لیټریچر چې ګوري نو دا پکې نشته. وی همې کوئی فاطمه کی مهندی دکھا دے، فاطمه چرته نکریزه وړې وه والا چا؟ نو وی همې کوئی خدیجه کی شمع دکھا دے، خدیجه وی چې الله ته سلام را لېږلی و هغې له شمې تللی وي. د رسول الله دوه لوڼه رقیه او زینب همې اس کی بارات کوئی دکھا دے چې د هغې چرته کې جنج تلی و. نو چې کله دا ټول نو شوي نو د مؤمن ښځې د مؤمنې ښځې قیمت په څه بړاویږي؟ بصلاتهن په منځونو د هغې، وصیامهن په روژو د هغې، وعبادتهن او په عبادتونو د هغې. نو کله چې په ښځه کې دا صفات راشي، صلات، صیام او د خپل بعل اطاعت او د خپل پردې حفاظت، نه الله ولا ډیر څه ورکوي. د دې وجې نه کوشش دا کوي چې دا ښځې چې دی خپل ټول زور په دې باندې ورکي او هغې د بې حیایۍ نه او د بې عزتۍ نه بچ شي. مغربي لایف سټایل ستانه ډارلنګ جوړوي، جبکې قرآن او حدیث ستانه باپرده خاتون او باعزته خاتون جوړوي. د دې وجې نه فرمایي چې کمې زنانه چې هغه د نارینهو سره د هغې آمنا سامنا کیږي او هغه د نارینهو سره په مکس سوسایټیز کې ټچ کیږي، د دې نه دا غوره ده او دا بهتره ده چې د هغې سر په یو سیخ باندې ووالی شي او هغه زخمی شي، اتې ښه دی. بل ځای کې وایي چې که د سور سره ټچ شي او هغه سور په دغه باندې په خټو کې سخی، دا تې غوره ده چې د پردي نارینه سره په مجلس کې دا یو ځای شي. نو الله تعالی ته چې کومې زنانه خوږې دي نو هغه زنانه ورته خوږې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل خواږه څیزونه بیانول نو ړومبی ویلي النساء، د ښځو ویلي پاک دامنه بیبي. نو پاک دامنه بیبي الله تعالی ته ډیره زیاته خوږه ده. نو دې زنانو ته الله وایي تاسو په کورونو کې کښېنئ او څه کوئ؟ واقمنا الصلاة، مونځ کوئ، واتینا الزکاة، د خپلو کالو نه زکات ورکوئ، واطعنا الله ورسوله، د الله او د رسول اطاعت کوئ. د الله او د رسول په اطاعت کې یو دا دی چې ستا خاوند استانه خفه نشي. او بیا ورته وایي په دې پسې مه ځئ چې ته به پیسې او لباس او ټولې پیسې په لباسونو، په میک اپ، په جامو باندې ولګې. د دې وجې نه وایي د قیامت په ورځ که الله تعالی زنانو ته ووایي لکه په صورت یاسین کې آیات دی وامتازوا اليوم ایها المجرمون، ای مجرمانو زنانو تاسو اخوا شئ. وی مجرمان زمانه څوک دي؟ د چا نه چې خاوند خپي، نمبر 1. نمبر 2 هغه زنانه چې پرده نه کوي، کاسیات عاریاتی. نمبر 3 هغه زنانه چې هغه د 1,00,000 روپو د 1,00,000 روپو د واده جوړه غواړي. نو د 1,00,000 روپو د واده جوړه که الله د قیامت په ورځ ورته ووایي چې په دې 1,00,000 روپۍ باندې د 10 غریبانانو واده کې د جهیز برابرېدو، نو تا د 10 خلقو حصه والده. نو بیا به فرشتے د کمسو نه ونیسی، چوٹی کے بال کے چوٹی، بالوں کی چوٹی سے پکڑیں گے. نو چې کله فرشتے د کمسې نه ونیسي او رای کاږي نو دی به بیا فرشتو ته وایي چې په موږ رحم وکړئ، زموږ په دې زنانه پن رحم وکړئ. نو فرشتے به ته جواب ورکړي چې رحمان د باندې رحم نه کوي، نو موږ د باندې ولې رحم وکړو؟ رحمان د رحم نه ډک دی او هغه ویلي چې دی دغه کمسو نه ونیسئ او رای کاږئ. نو چې ستا په دې پردګۍ باندې تا ته دومره غټه سزا میلاو شي. ځکه صورت یاسین اکثر زنانو ته بیا دي. نو کمې زنانه چې صورت یاسین ویلی نو دا آیات ته ځان ته مخې ته کي چې د قیامت په ورځ به خدای پاک وایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، مجرمانو تاسو ته ډډې ته شئ. نو بیا به د هغې سره خپل سلوک کوي. نو خپل سلوک یو دا دی چې رقم سونه ونیسئ راکاږي، ځکه دی په دنیا کې د پردې اهتمام نو کړی،
دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله په خپل وی چې دی خپل زنانو ته تو وایا یدنینا علیهن من جلابیبهن چې په ځان باندې خپل صادر راکته کی. د دیو جن بولقه بیا چولی صادر بیا چولی خو هغه صادر چې په دې نوی سیستم کې چې دا غینه ګلیبن رخ کړي یو شاته کړي او دا غي سینخ کاری د دیو جنا الله تعالی وتوي تاسو د خپل سنانه چې د خپل صادر چې دی کنه بجيوبهن پر خپل غریوانونو رواچوي ولا تبرجنا تبرج الجاهليه ځان مخکاره کوي. نو تاسو یدنینا علیهن من جلابیبهن تاسو په ځان باندې صادر رواچوي او صادر چې په ځان راچوي نو بیا په دې ځای رواچوي چې هغه په پټ شي او هغه د پټېدو ځای چې کم دی هغه مخامخ ستا ګریوان دی نو په کار ده چې ستا لپټه په ګریوان باندې نو هغې ته بیا وایي چې تاسو په ځان باندې دا لپټې راواچوئ نو هغه لپټه او بیا کو فرض کا د چا سره د سوال جواب مقراله نو بیا د سوال جواب په موقع کې خبره خیال ساتئ چې چرته کې ذالک ادنا الایعرفنا فلا یؤذین ته چې په لارې ځې چې تا بیا داسې لوپټاو داسې صادر په سر کړی چې ټول خلق وو چې دا چرته یو قیمتي کور زنانه ده پردي کورونو ته بې اجازته مه ځئ لا تدخلوا بیوت النبي الا ان یؤذن لکم وربټه کې اجازت باخلې اکته وغوښتې او ته میلمستیا له لاړې نو غیر ناظرین اناح نو بیا کټوۍ ته بټ بټ مګوره پردو المارو ته مګوره خپل نظر خطا وساته نو چې ډوډۍ وخورې نو فنتشروا نو بیا خواره شئ ولا مستأنسین لحدیث بیا خبرې اوږدې اوږدې مه کوئ چې راځه ګپ لګو د کور خاوند د باندې تنګي زنانه د باندې تنګي نارینه د باندې تنګي ته پاسینا نو دیو جن ما تا لپاره دا آداب راته وښول چې کو تاسو د خپلو د جنت دروازه د جنت لار نه کوټه کول غواړئ نو د زنانو په حیثیت سره د خپل پردې اهتمام وکړئ د پردې اهتمام په عایشه به باندې دومره درون لګېدو چې خپل ورېری ولیده د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه لور ده او حفصه نومې ده نو نری لوپټی وه نو عایشه ورته دومره غوسه شوه رضی الله تعالی عنها چې هغه لوپټی ته واغسته او سیر یې کړه او غټه لوپټی ولور کړه دا په سر کا نو کم خلق چې وی چې د صحابو په زندگی کې د پیغمبرانو په زندگی کې کامیابی ده هغې له پکار دي زنانه ولا چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په خپل کور کې چې کمی ماشومې داسې لوپټه په سر کړي چې پای کې ویښته ښکاري نو چې هغه ته نظر لر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره مینو چې یو صحابي لی دهیه نومې دی رضی الله تعالی عنه هغه له کپړه ورکړه نری وه وی دې دا کور ته اوسه خپلو زنانو ولته صادرې جوړې کا خو خپلو زنانو ته ووایه چې د دې نری لوپټې د لاندې استر واچوي چې هغې ته ښکاري نه هغه لباس چې هغه ډېر چستی په هغې کې د هغې د وجود اتار چړاو ښکاري دا ممنوع دی هغه لباس چې هغه ډېر نری او په هغې کې دننه سرمن ښکاري دا منه دی او هغه لباس چې هغه ډېر ارتی او په هغې کې سینې ښکاري دا منه دی د دیو جنا چونکې زنانه قیمتي ذات ته او قیمتي شی پټي نو د کورونو ټول رونق پدې دی تمام پیغمبران دا د زنانه اولادو اینې د داسې پیغمبر ما سوا د آدم علیه السلام نه نشته چې د هغه مور نه وه نو گویا کې ټولو میندو په خپلو غیږو کې ټول پیغمبران د میندو په غیږ کې لوی شوي دي نو بیا فرمایي چې کو د مور غیږ قیمتي نو د هغې نه بیا چې کوم خلق اوزي نه هغه به قیمتي نه هغه طارق ابن زیاد صلاح الدین ایوبی رابعه بصری دا د قیمتیو میندو په قیمتیو غیږو کې لوی شو خو کو فرض کا مور بې پردې وه مور میسټره وه مور ډارلنګ وه د هغې نه به بیا چې کوم بچي وزي نعوذ بالله یا به قاتلي یا به شرابي یا به زانی یا به قانون کو کانے والا او د قانون د انصاف په نوم باندې پیسې کانے والی نو عبدالقادر جیلانی د هغې ښځو په غیږ کې بلویږي چې د هغې قیمتي غیږي او پاک دامنه غیږ چې نه او پلیته غیږ شي نو دا مور بیا چې کوم بچی راوړي اس سے زانی نکلیں گے شرابی نکلیں گے جسم پروش نکلیں گے او انصاف کو لوٹنے والے نکلیں گے د دیو جن زنانو ته درخواست دی چې هغه په خپله په دې قوم باندې رحم کوي نو چې هغې خپلې غیږې پاکې کړي
هغه خپل سرونه په پاکو لپټو باندې پټ کی، هغه خپل بچی په ساتر لباس باندې په ستر کی، ځکه چې دی قیمتي دي، د دنیا ټول رونق د دې د برکت دی او د دې د قیمت اندازه ر دینه لګي چې الله تعالی دی پټي غواړي او الله دومره خیال د دې د پردې ساتي چې په ټول قرآن کې د دې نوم نالي، نو چې د نومي پرده ده نو چې د وجود به څومره پرده. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.